چا چې پردی ځمکه قبضه کړې ده، ډېر چې خلک شته دی د یو بل نه ځمکې قبضه کړي دي، ورور د ورور نه ځمکه قبضه کړې ده، کور نیولی دی، د هغه حق قبضه کړی دی، د خویندو حق خاص مونږ قبضه کړي دي، میراث مونږ ټولو قبضه کړی دی، پلار وفات شوی دی، بچو په خپل منځ کې وروڼو تقسیم کړی، خور له هېڅ هم نه دي ورکړي. نو دا به مرله دوه مرلې درې مرلې یا پنځه مرلې یا لس مرلې کنال یا جریب به وي که نه، یا دوه جریبه به وي، څومره به وي. لیکن تاسو حدیث واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامة من 7 ارضین. چا چې د چا یوه لویشت ځمکه په زور زبردستۍ ناجایزه ونیوه، نو په زور یې قبضه کړه، د عدالت په دوکو شوکو یې واغسته، د خور نه په زور باندې یا په دوکه په غلطۍ دستخط اخیستی دی، دباو کړی ده دستخط اخیستی دی، نو په دې دستخط او د عدالت په فیصلو حرام نه حلالېږي ستا دپاره. دا به څه چلي د قیامت په ورځ باندې چې دی راپاسي، دا ځمکه به تر 7 ځمکې پورې بهر راویستی شي او د ده غاړې ته به واچولی شي، توپ به جوړ کړی شي. نو چا چې په مرلو لویشت خو یو فوټ به وي که نه، فوټ نه هم کم دی، چا چې په مرلو په کنالونو په جریبونو ځمکې قبضه کړي دي، نو د ذوالحجې د 10 ورځو تقاضا دا ده چې دا پرېږدئ. چا د ورور نه قبضه کړې، چا د خور نه قبضه کړې، چا د بل کوم غریب فقیر یتیم نه قبضه کړې ده، دا قبضې پرېږدئ. لا اله الا الله لا اله